السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ده تمام ملګري بخیر خیر سره الله پاک تاسو په خپل ځوامن ساتي. قرآن مجید کې الله پاک فرمایي من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، چې چا یو نیکی هغه راوړله هغه د بلس چنده د هغې ملاویږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بار بار تاکید کړی دی چې تاسو خپل اعمال چې نن د ضایع کوئ مو. الله پاک قرآن مجید کوم فرمایي یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے مؤمنان تاسو د الله او د الله د رسول خبره باندې خپل اعمال ما باطل کړئ. اعمال کول نیکی کول دا آسان دي، لکه مونږ ته کې روزه نیسي، ذکر عبادت کې، نور اعمال کې، خو د دې اعمالو په کولو باندې الله پاک ثواب نه ذکر کړی. الله پاک بدله ذکر کړی وي چې د نیکی مو تراوړه تا ته بل څه دغه ملوي. مطلب یو نیکی کول دا هم یو کار دی، بل بیا د نیکی حفاظت کول دا هم داغه نه غټ کار دی. ځکه ته چا سره خو وکړل، چا دې پیسې ورکړلې، چا سره دې نور څه دغه وکړل، سره خوراک څه دې ورکړل، یا دې ولا جامې ورکړل یا بازار وکړو، نو دا ډېر نیک کار ته وکړو، ډېر کار دی وکړو. خو وروسته به دې بس بیا باطل داغه وکړل، هات دې بس خبرې وکړلې، دا ټول عمل ستا ضایع شول. دغه شانتي یو انسان دی هر چا سره خو کې او دې بس وروسته بیا خبرې کوي، نو په دې باندې انسان هغه نیکي چې دا کمیږي. او دا کم سهار تاسو ما یو پوسټ شیر کړو چې من اعظم الحسرات یوم القیامه ان ترى حسناتك في میزان غیرك. دا قیامت په ورځ باندې به ټول نه افسوسناک او ټول نه غټ د افسوس په اعتبار سره هغه کار وي چې انسان خپل نیکي دا بل پته لکه ویني. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي مفهوم دا غیدار چې انسان با د قیامت پر ورځ باندې راشي او دا به دومره نیکي چې دا هغه د نیکي نه چې نن یو غر باندې کې خو دې شي نه غر باندې نیکو د وجه نه کټک لشي. نه یو انسان براشي او چې الله دې انسان ما د دنیا کې کنزل کړی دي، نه الله پاک بوته دن ته بدلوان کنه بدله خو په نشه راسته نه به چې ته د نیکو نه جن خپل عمل نامې ده نیکي ور واچو. بل انسان براشي د زما غیبت کړی دی، چې الله پاک ورته چې ته د نیکو نه جن دا واره دا شل یو بوج زمانه اخلاق کړی دا بل د ډیر شی اعمال ولا براشي یو وي زما سره دا بد کړی، بل به زما سره دا بد کړی، ته دې انسان عمل نامې نه نیکه چې دا بد ورکول کی. بیا به دې انسان وی لوی لیست دا بیا هم پاتې د نور کسانو ابو یو وي زما باندې دا حق ته، بل به زما دا حق ته، او د نیکه وخت نشي. نو الله پاک به حکم فرمایي چې واسطه سودس کوي چې د خپل ګناهونو بوجونه ار اخلي او د پرې تل کې اچوي. دې انسان به دومره بدیانې بجم شي او چې دې انسان لاول د نیکو د وجه نه غر ته انده کته کېدو، اوس به دې انسان د بدو د وجه نه د ګناهونو د وجه نه بدا غر ته انده وخت کېږي. نو مقصد دا دی چې دا انسان بیا ډېر افسوس وکړي، ډېر ارمان وکړي او هیڅ پنه کې. نو په دنیا کې نیکی کول دا هم یو کار دی او بیا د نیکی محفوظ کول دا هغې نه لوی ګران کار دی. بقا دا چې موږ هم د چا سره حق کوو نو موږ باید به بیا خبرې نه کوو، دا شانتي غیبت نه کوو، دوکه نه کوو. تا د چا سره دوکه وکړله نو ستا ټول عمل په دې باندې ضایع کېږي. او دین چې دی که نه دې باندې انشاءالله زه سبا بیا بل سبا خبره کوم، سبا خو جمعه ده انشاءالله بل اوس بیا چې یوازې مونځ کول دا دین نه بلکې دین هغه مختلف شعبې دي پای کې کار کول دي. نو چې انسان نیکي وکړي او بیا هغه نیکي محفوظ کړي، په بل انسان بسته خبرې کوي غیبت کوي دا نو په دې باندې ستا نیکي چې دا قتل دي. غیبت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یو داسې خبره ده چا مبارک کول چې هغه ته مخامخ خبره نشي کولای. صحابه کرام عرض وکړه د الله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کومه خبره چې موږ دا مبارک کوم دا پای کې موجود دی نو بیا دا په غیبت کې راځي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا کار پای کې موجود دی او ته نور خلکو ته وې نو دا غیبت دی، او پای کې موجود نه وته نو دا هوته محمد بهتان لګي دا خو د غیبت نه هم ډیر زیات لوی ګناه دی. چې څوک انسان خاص کر زنانه خپل کورونو کې وایي خپل ماشومان ته خپل کور والا ته خپل مور پلار ته چې هغه زنانه اکثر په دې ګناه کې ډیر زیات اخته چې غیبت نه کوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د غیبت الغیبت اشد من الزنا، د زنا نه ډیر لوی ګناه دی. ځکه زنا خو انسان ګناه ګڼي هغه نه توبه وباسي او غیبت نه دا ګناه نه ګڼي چې توبه وباسي. الله پاک دې موږ عمل کو توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.